او حدیث کې دا راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اتقي دعوة المظلوم. او دا جمله هغه وخت نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه ته په نصیحتونو کې فرمایي چې کله یمن ته د گورنر جوړ کو هلته لګو حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام داغه د سورلای پړې نیولې او معاذ بن جبل هغه د سورلای د پاسه نه او نصیحتونه ته نبی علیه الصلاة والسلام کوي او هغه نصیحتونو کې ته یو دا فرمایل چې ایاک والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اے معاذ ورځ دنیا د مزو د خوندونو نه ځان وساته ځکه د الله بندګان دا به د مزو او د خوندونو والني او بیا ته فرمایي چې اے معاذ د ظلم نه ځان وساته چې ستانه په چا باندې زیاتې ونشي ظلم درنه ونشي د مظلوم د خیرونه ځان وساته ځکه د مظلوم خیري چې دي دا الله ته برخیږي او یو روایت کې سره دا الفاظ چې د مظلوم د خیري چې دی او د اواز دا دا وریزي وشغي وریزي کلاس کې او برق وخیږي الله ته او الله ته ځان رسي او الله رب العالمین وتفرمایي چې لأنصرنك ولو بعد زبا خامخا ستا مدد کوم اگر څه ټیم د څه مصلحت د وجې نه پکې ټیم تېر خو ستا بدل به زه اخلم. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. الله ظالم له مهلت ورکوي ټیم ورکوي او کله چې دغه ظالم په خپل ظلمونو کې خور د نه شي او به الله راونیسي نبی علیه السلام فرمایي به الله پرېږدي به یې نه پرېږدي بیا چې ختم کړی نی هغه پورې الله نه بچ کېدی نه شي